نبی رحمت پلار ته یو غټ مقام ورکړی ده. د جاهلیت په دور کې به چا د خپل پلار مقام نه پیژنده، چا به د خپل پلار ادب او احترام نه کوو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دنیا ته تشریف راوړ، بیا دا خبره خلکو ته بیان کړه، وای انت و مالک لابیک، ته او د تا مال دا د تا د پلار ده. نو ګورې څومره غټ مقام الله تعالی پلار ته ورکړی ده. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. وای ګورې د رب رضامندي دا د پلار په رضا کې ده، د رب ناراضګي دا د پلار په ناراضي کې ده. که چیرته غواړئ چې رب د مانه راضي وي، رب د مانه خوشحاله وي، بیا پلار خوشحاله ساته. که وایي چې رب د مانه خفه وي، بیا پلار خفه ساته. نو ګورئ د رب رضا دا د پلار په رضا کې ده، د رب ناراضګي دا د پلار په ناراضګي کې ده. نو ګورئ څومره غټ مقام الله تعالی ورکړی ده چې ګورئ زه هلته یو انسان ته ور خوشحاله یم چې هغه د پلار احترام وکړي، هغه پلار خوشحاله ساتي. زه یو انسان سره کله هم تعلق نه ساتم، د هغه نه زه خفه یم چې هغه د پلار احترام نه کوي، پلار خوشحاله نه ساتي. ګورئ هغه پلار چې هغه ټوله زندگی د خپل بچی په نام کړی ده، د بچی په پیدایش نه بعد د بوډاتوب پورې چې کله پیسه ګټي سوچ دای ورسره چې زه د خپلو بچیانو خیال ساتم. کور ته سامان راوړي د خپلو بچیانو خیال ورسره، کپړې وي د خپلو بچیانو خیال ورسره، د خوراک سامان وي د خپلو بچیانو خیال ورسره. نو ګورئ یو کس چې 40 کاله د خپل بچی خیال ساتي، د هغه د خوراک خیال ساتي، د هغه د کپړو خیال ساتي، هغه د رهن سهن خیال ساتي، هغه د تعلیم د ادب او د معاشره کې رهن سهن خیال ساتي. نو بیا چې کله دغه ماشوم لوی شي، بیا د پلار ادب احترام نه پیژني، د پلار مقام نه پیژني، د پلار چې کوم اهمیت ته هغه نه پیژني.